بسم الله الرحمن الرحیم. د دویم فزیک شپږویشتم لیکچر ته ستړي مه شئ. دغه لیکچر د اوسیلیشن د فصل پنځم لیکچر دی چې د کتاب پنځلسم فصل دی. زموږ د دغه سمستر څلورم فصل دی. د دغه فصل پنځم لیکچر دی. په دغه لیکچر کې به مونږ د سرعت او د وخت ترمنځ رابطه پیدا کو او د تعجیل او د وخت. په تیر درس کې مونږ د فاصلې په اړه د فاصلې او د وخت ترمنځ په اهتزاز کې په اهتزازي حرکت کې معادله پیدا کړه او عمومي معادله هم پیدا کړه چې x مساوي کیږي ساين د اومیګا ټي پلس پای یا کوساین د اومیګا ټي پلس پای. دغه دوه معادلې مو عمومي پیدا کړې، خو څلورو حالتونو لپاره مو معادلې پیدا کړې چې چېرته په ټي مساوي کیږي صفر کې جسم په x مساوي کیږي صفر کې وي سره کوم معادله راځي که ښي خواته حرکت کوي یا چپ خواته حرکت کوي، یا که چېرته په x په ټي مساوي کیږي صفر کې جسم په x مساوي کیږي مثبت a کې وي بیا سره کوم معادله راځي، یا که چېرته په ټي مساوي کیږي صفر کې x مساوي کیږي منفي a کې وي بیا سره کوم معادله راځي. څلور معادلې خو هغه ثبوت کړي، خو بیا هم دوه معادلې عمومي معادلې ووایي چې که چېرته په هر حالت کې جسم د حرکت شروع کړي په ټي مساوي کیږي صفر کې سره کوم هغه راځي معادله راځي. په نن درس کې مونږ د سرعت او د وخت ترمنځ رابطه پیدا کوو او د تعجیل او د وخت ترمنځ رابطه پیدا کوو. اول به د سرعت د وخت سره رابطه پیدا کوم چې سره کم کیږي. موږ تاسو د x مساوي کیږي a sin د اومیګا ټي پلس پای رابطه په ووي چې کچیرته د x رابطه یا د فاصلې رابطه د ټي سره پیدا کو. موږ تاسو د سرعت لپاره لرو v مساوي کیږي لرو چې dx پر dt دی کنه، او د x معادله دغه د موږ ته تیار شته. نو دغه معادلې مشتق واخلو نو موږ تاسو ته به معادله لاسته راشي a دا به د ساين مشتق کوساین دی، کوساین د اومیګا ټي پلس پای او دغه د منځ مشتق چې دی دا ثابت دی، دا ثابت دی دغه مشتق صفر کیږي نو د اومیګا ټي مشتق چې دی اومیګا کیږي. نو د وی مساوي کیږي معادله اومیګا به سر ته راوړم شی به اومیګا ا کوساین دی اومیګا ټي پلس پای. دغه رابطې نه موږ کولی شو چې سرعت په هر وخت کې چې موږ وغواړو پیدا یې کو. د دې نه موږ کولی شو چې د تعجیل لپاره هم هغه پیدا کو معادله پیدا کو، یعنی د تعجیل رابطه د وخت سره د سرعت د معادلې نه پیدا کولی شو، ځکه چې موږ د تعجیل لپاره لرو چې هغه خو د سرعت تغییر دی په وخت کې، او د سرعت لپاره موږ معادله پیدا کړه چې د هغه سرعت معادله به ولیکم زه ډي د سرعت معادله وا چې اومیګا ا کوساین دی اومیګا ټي پلس پای پر ډي ټي. نو دغه معادلې ما که پیدا کوم مشتق که پیدا کوم دا به مساوي شي دی اومیګا ا به خپل شي د کوساین مشتق چې دی منفي ساين دی اومیګا ټي پلس پای او د دغه ټرم مشتق چې دی دا پای ثابت دی د اومیګا ټي مشتق چې دی اومیګا بشي. نو موږ ته به د تعجیل معادله په لاس راشي منفي مخې ته وځي منفي a دغه اومیګا به دغه اومیګا سره ضرب شي دا به اومیګا مربع شي اومیګا مربع ساين دی اومیګا ټي پلس پای. نو دغه معادلې نه موږ کولی شو چې تعجیل پیدا کو د ار ټي په وخت کې. دغه هغه ته فکر وکړئ ټرم ته فکر وکړئ ام مساوي کیږي منفي که داسې ولیکم چې اومیګا مربع ا ساين دی
ساين د اومیګا ټي پلس پای. دغې ته که متوجه شئ دغې ته دغه د اکس قیمت دی یا د فاصلې دپاره چې موږ کوم هغه پیدا کړې وه معادله پیدا کړې وه نو دا مساوي شي د منفي اومیګا مربع ضرب اکس. د دغې معادلې نه هم کولی شي. دغه معادله چې دی دغې ته د اس ایچ ام یا د سمپل هارمونیک موشن تفاضلي معادله ویل کېږي. تفاضلي معادلې موضوع به تاسو په کالکولس کې فکر کوم اوس نه وي لوستي، په دغه سمستر کې به لولئ نو چې هغه ولولئ د دغې په مفهوم به هغه شی پوه شئ. دغه د سمپل هارمونیک موشن تفاضلي معادله دی. زه دغه معادله په دا رقم شکل لیکلی شم. د تعجیل په ځای زه لیکلی شم چې ډي وي پر ډي ټي او چې لاسته خپل هغه لیکم قیمت لیکم ضرب اکس. د دغې په ځای داسې هم لیکلی شم د ډي وي پر ډي ټي په ځای چې ډي اکس پر ډي ټي دا مساوي کېږي د منفي اومیګا مربع اکس او د دغه په ځای داسې لیکلی شم چې ډي مربع اکس پر ډي ټي مربع اکس پر ډي ټي مربع دغه ټرم دغه خواته راواړوم مثبت اومیګا مربع اکس دا مساوي کېږي صفر. دغه معادله چې دی دغه د سمپل هارمونیک موشن ډیفرنشیل ایکویشن یا تفاضلي معادله ده. ډیفرنشیل ایکویشن of SHM. که چېرته هر جسم یا هر حرکت کوونکی جسم په خپل ځان باندې دغه معادله تطبیق کړي یا په دغه معادلې کې جوړ راشي، په دغه معادلې کې دا ټرمونه چې سره پیدا کړي او بیا وضع کړي او معادله صفر شي نو هغه معادله یا هغه جسم SHM کوي. که چېرته تاسو په هر جسم باندې دغه معادله اپلای کړئ او دغه معادله اخري شکل هم دغه رقم وځي نو هغه SHM کوي. تاسو دغه د تعجیل او د سرعت اعظمي قیمتونه چې مخکې هم پیدا کړي وو راځئ یو وارې بیا وګورو د دغه معادلو نه چې څه رقم راځي. د سرعت دپاره موږ معادله پیدا کړه. د سرعت دپاره ا اومیګا کوساین د اومیګا ټي پلس پای. د دې لپاره اعظمي قیمت د سرعت اعظمي قیمت څه وخت اعظمي دی چې کله د دې ټرم قیمت چې دی مینیمم قیمت صفر دی، مینیمم قیمت صفر دی او ماکسیمم قیمت یو دی. یعنی کله چې د دې ټرم قیمت یو شي دغه وی چې دی ماکسیمم کیږي او دغه څه وخت هغه کیږي یو کیږي کله چې یو شي نو وی ماکسیمم مساوي شي دی هغه په هغه کې مثبت منفي هغه کې هم کیږي کې نو مثبت منفي ا اومیګا چې دغه قیمت یو شي نو دا چې یو سره ضرب شي د ماکسیمم قیمت به دومره شي او دغه مخکې هم پیدا کړو نو د وی ماکسیمم قیمت هم هغه مثبت منفي اومیګا دی او د تعجیل ماکسیمم قیمت چې دی معادله عمومي اومیګا مربع دی ساین اومیګا ټي پلس پای. کله چې دغه قیمت یو شي نو دغه معادله ماکسیمم قیمت خلی نو بیا به ماکسیمم به مساوي شي دی منفي اومیګا مربع. دا مثبت منفي دی فکر کوم دا مثبت منفي نو د دغه معادلې نه موږ ته پته لګیږي چې کله د کوساین د اومیګا ټي پلس پای قیمت یو شي د سرعت قیمت ماکسیمم کیږي او کله چې د ساین اومیګا ټي پلس پای قیمت یو شي نو د تعجیل قیمت ماکسیمم کیږي. نو روانه موضوع بدلیږي د SHM لپاره د دوران وخت یا ټایم پیریود. نو نننی لیکچر ته همدغه پورې بس دی. ډېره زیاته مننه.